اجلاس صدر پریس کانفرنس کامل باچا صاحب د یو سی ابازه د قومي وطن پارټۍ چیرمین دلته کې موجود د قومي وطن پارټۍ د پی کې 62 سابقه چیرمین جاوید حسین خان دلته کې موجود د قومي وطن پارټۍ نوې منتخب د پی کې 62 چیرمین اصغر خان جنرل سیکرټري تاج خان دلته کې موجود کو وی سی ناظم عظمت خان د وی سی زمونږ د پارټۍ چیرمین ایوب خان دلته کې راغلي د ابازو یونین کونسل د مختلفو ویلیج کونسلونو د پارټۍ مشران او خصوصا زه د خپل د پریس ترونو ډیر زیات مشکور یم چې هغوی نن رالل او په دې پریس کانفرنس کې موږ سره شریک شو زه په دې موقع باندې د محمد عالم خان او د هغوی د ټوله کورنۍ د هغوی د ټول خاندان د هغوی سره چې کوم ملګري شامل شو د هغوی ډیر زیات مشکور یم او دا یقیندهاني ورله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده انشاءالله یو ځای به مشترکه طور باندې به د دې علاقې د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد به کوو ما د مخکې نورو ملګري خبرې وکړې خو زه دې د مخکې چې د علاقې او د صوبې سیاست باندې خبرې وکړم زه دا ګڼم چې دې وخت کې چې دا کوم صورتحال په ایران او د اسرائیل ټکر جوړ دی په هغې باندې یو دوه خبرې کول ضروري دي زه دا ګڼم چې دا کوم جارحیت اسرائیل کړی دی او کوم طریقې سره چې هغوی په د ایران باندې چونکې د جون میاشت ده او په دې کې د ټولو کې اهم شی بجټ وي وفاقي بجټ هم پیش شو زه دا ګڼم چې په هغې کې د عوامو لپاره څه نشته عوامو باندې بوج اچول لپاره خو شته خو د عوامو لپاره ریلیف نشته یو خو وفاقي بجټ کې چې کوم طریقې سره د ملازمینو لپاره که هغه لږ ډېر اضافه شوې ده هغه موږ دا ګڼو چې ډېره کمه ده او دا پکار چې دا دې نه کافي زیاته شوې وي دویم په دې موږ پوه نه شو اوسه پورې چې دا وفاقي حکومت ملک کم طرف ته بوتله غواړي یو طرف ته وایي چې یاره قرضې ډېرې زیاتې دي او پکار دا ده چې موږ خرچې کمې کړو بل خواته چې دی نو د حکومت د چلولو خرچه چې ده هغه دې ځل 18% حصې واخله وفاقي وزیر خزانه چې دی په خپل پریس کانفرنس کې وویل چې موږ قرضې اخلو لګیا وو او په قرضو باندې دا حکومت چلو نو بیا خو پکار دا دی چې تاسو خپل خرچې راکمې کړې وي د صدر هاوس خرچه د وزیر اعظم هاوس خرچه پکار چې دې کمې راغلې وي چې خلکو ته ښکاره شوي وي چې یاره حکومت ته دا احساس دی چې په خلکو باندې بوج دی ټیک ده د دې وخت سره دفاعي بجټ سیوا کولو ضرورت و ځکه چې دا کوم حالات انډیا سره جوړو نو هغه خو ټیک ده خو دا باقي خرچې خو کمیدی شوې که نه یو طرف ته موږ دا وورو چې وایي یوټیلیټي سټور ختمو د هغې ملازمین وباسو او بل خواته چې ګورو نو صدر هاوس خرچې هم سیوا شوې او د وزیر اعظم هاوس خرچې هم سیوا شوې نو دغې نه پته نه لګي چې دا کم طرف ته دوی دا شی بوتله غواړي بل دې کې چې دی د صوبایي بجټ هم راغی که مونږ وګورو نو د صوبایي بجټ باندې مونږ اوس پورې دغه نشو چې دا صوبایي حکومت موجود هم دی او که نه په دې تېر یو میاشت کې زما خیال شپږ اته لوی د کرپشن سکینډلز وروتل هغه پارټي چې چا دا وی چې مونږ د اعتصاب په نوم باندې راغلي وو او مونږ چې دی د کرپشن خلاف یو زما خیال هغوی چې څومره کرپشن عام کړو نو بل چا داسې دغه نه دی کړی نن که اپوینټمنټ کیږي
پاغې کې پیسې اخیستل کېږي که ټرانسفر کېږي نو هغې کې صرف پیسې اخیستل کېږي نه وخت مقرر کېږي چې د 6 میاشتو لپاره دا ریټ دی 6 میاشتې چې پوره شي نو بیا به ګورې بیا دوباره به راسره بیا خبره کوي نو دا حل خو مونږ چېرته دې نه مخکې دا نه ولیدله چې دا کم صورتحال نن جوړ شوی دی دغه شانتې په دې سولرو کې چې دا کومه ګپله ووتله د 140 اربه روپو نه زیاته پای کې دغه ووتله ګپله ووتله د کوهستان کې چې دا کوم سکینډل ووتلو دغه شانتې دې نه علاوه نور چې کوم داسې دغه دي رز تر رزه روزانه په بنیاد باندې مختلف سکینډلز روزي لګیا دي او عجیبه خبره دا ده چې په بجټ کې دوی وایي چې یاره مونږ بهتر حکمرانۍ لپاره چې دی هغې کې هم دې ځل مونږ پیسې ایښي دي په بجټ کې چې هغه مونږ بهتر کړو بی بهتر حکمرانی چې دا هغه تاسو په کرپشن باندې کابو راولی هغې لپاره 1 روپۍ تاسو ته ایښودلو ضرورت نشته کرپشن باندې تاسو کابو راولی د هغې فرق په ټولو خلکو ته محسوس شي خو هغه شی دغه نشته بل که وګورو نو د زمیندار سره په کاغه د وفاقي بجټ دی او کاغه صوبایي بجټ دی دواړو زمیندار سره ډېر زیاتې وکړو نوې ټیکسونه ولګېدل نوې دغه وشو او اسم زمیندار چې دی هغه د کال دونه د فصلونو اډو بالکل نرخونه نشته خرچې سیوا شوي دي او د هغې باندې چې نور ټیکسونه مو چې ولګي نو دا به نور هم زمیندار ته نقصان رسوي عوامي بجټ نه دی که هغه وفاقي بجټ دی او که هغه صوبایي بجټ دی بلکې موږ دا ګڼو چې دا په عوامو باندې بوج دی د صوبایي بجټ خو هغه اعداد و شمار هم چې دی هغه هم څه پرې موږ نه پوهېږو یو طرف ته وایي چې ما سره دومره پیسې دي چې زه وفاق له قرضه ورکولی شم او بل خواته چې بیا کینی نو وایي چې یاره 900 اربه قرضه مې اخیستې ده نو څه دغې باندې هغوی دغه باندې موږ نه پوهېږو چې کم طرف ته دا شی بوتله غواړي موږ دا ګڼو چې دې وخت سره صوبې کې د امن او امان هم صورتحال رس تر رزه خرابېږي لګیا دی او د حکومتي ریټ نومې شی چې دی هغه نشته که دغه دی پولیس دی هغوی د خپل مرضۍ لپاره او د خپل یو ریټ جوړولو لپاره خو لګیا دي او خپل دغه کوي خو د حکومت ریټ یا د سرکار ریټ یا د قانون یا د غریب یا د یو داسې کس چې د هغه شریف کس چې دی د هغه لپاره قانون چې دی هغه حرکت کې نه راځي او صرف دوی چې دی د خپلو پیسو جوړولو او د خپلو دغه لپاره چې دی لګیا دي او یو سلسله شروع کړې ده یو پولیس سټیټ اونته جوړ کړی دی موږ دا ګڼو چې دې طریقې سره دا حکومت نشي چلیدی دې نه ناکام ترین حکومت چې دی هغه دې نه مخکې چېرته نه تېر شوی او دا به اوس تاسو ورځ تر ورځه ګورئ چې نوې نورې خبرې به هم روځي او نوې سکینډلز به روځي او دا سلسله چې ده زه دا ګڼم چې په دې کې ټولو کې زیات نقصان چې دی هغه پښتنو ته او زموږ صوبې ته راورسېد زه اخره کې د محمد عالم رور یو ځل بیا مشکور یم د هغوی د خاندان ډېر زیات مشکور یم بازو یونین کونسل کې مونږ ته لږه ډېره که موقع میرو شوې ده نو زما خیال هر ځای کې څه نسته خپل کارکردګي او خپل خدمت مونږ خیلی شو اوس هم چې ستاسو دلته چې راتلو دا پول باندې چې راوړېدو دا پول هم چې دی دا د قومي وطن پارټۍ د مرکر د هغوی د کارکنانو یو نښه ده تاسو لپاره دغه شانتې دلته بجلي چې شوه نور داسې کم دغه چې دي روډونه دي دغه دي دا ټول د قومي وطن پارټۍ دغه دی دا خبرې دي چې دا پکار چې موږ خلکو ته ورسو او خلک په دې خبرې باندې پوه کړو چې د خیبر پښتونخوا ترقي چې ده هغه د قومي وطن پارټۍ سره تړلې ده د هغې نه علاوه بل هېڅوک چې دی هغه د دې ضمانت نشي ورکولی زه یو ځل بیا ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم په دې ګرمۍ کې راتلو ستاسو هم ټولو ډېر زیات مشکور یم ما ته پته د زمیندارۍ ورځې هم دي او دې ورځو کې ډېر دغه دی خو ځکه مونږ دا مختصر پریس کانفرنس هم ځکه کېښودلو مونږ یې چېرې دا وخت داسې دی چې دی کې مونږ دغه وکړو خو چونکې محمد عالم رور او دوی دا کورنۍ داسې اهم کورنۍ وه او دوی داسې خلک دي چې په پولینګ سټیشن باندې ودرېدو والا خلک دي
نو په دغه حواله سره مونږ دا غوښتل چې دا چې څومره زر وشي دا شمولیت دغه وشي د ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم چې کوم ملګري دلته کې راغلي دي او د پریس ترونو ډېر زیات مشکور یم که څه کوشش کوئ نو جی سر دا وایي چې صوبایي حکومت یو طرف ته وایي چې موږ د بجټ په منظور نه کړی شو نو موږ به اسمبلی تحلیل کړو نو دوه خبرې دي دې کې یو خو په بجټ تقریر کې چې تاسو وګورئ آی کې آخري پیراګراف چې دی د وزیر خزانه چې کوم آخري پیراګراف دی آی کې دا ویلي دي چې یاره که دا بجټ عمران خان ته منظور وي نو بیا به مونږ منظورو او کاغه ته منظور نه نو بیا به مونږ نه منظورو یو خو زه په دې نه پوهېږم